اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمہ طب یوټیوب چینل باندې ستاسو رونو ته مخاطب دی او نن ما د خپل رونو د پاره چې کوم حکومت دي د غوی د پاره یو نسخه راوړې ده او دا نسخه به استعمالیږي د خويندو لپاره خو خويندې خو دا نسخه نشي جوړولی هغوی به هم د حکوماونه د دې نسخې طلب کوي او حکومت چې څومره ملګري دي زموږ وروڼه دي هغوی به دا نسخه په خپل مطلب کې جوړوي ولې چې دا یو سرتاج نسخه ده او دا به د دې استعمال به صرف او صرف زموږ چې کومې خویندې دي هغه به کوي او دا نسخه به څه کار کوي د یعنې دې نسخې نوم به څه وي نو دا به د اکثري لکوریا او د خروج رحم چې کوم خبره ده یعنی خروج رحم هغه ته مونږ وایو پښتو کې چې زور پخکته شو اوس خو ځکه د بعضې خبرې په دې ډیټیل کې به ځکه نه زما ولي کوچري زموږ د چینل په کور کې اکثر ماشومان هم وي هغوی ګوري نو هغوی به بیا د هغوی په باندې یو اثر کېږي په ذهن باندې نو زه به تاسو ته اشارتن دا ووایم ځکه چې زموږ حکومتونه خو په دې خبره باندې پوه دي چې لیکوریا څه ته وایي او خروج رحم یعنی کله چې مونږه په اردو زبان کې رحم کاټل جانه ورته مونږ وایو یا ورته مونږه پښتو کې وایو زور پخکته دی او یا ورته مونږ لیکوریا چې زموږ خویندې ورته اکثر سپینه شا وایي دا یو مرض دی نو دا به جوړیږي د اکثري لیکوریا او خروج رحم دپاره یوه نسخه او دا نسخه تقریبا خو زه تاسو ته ووایم نو 15 کاله مخکې دا د یو ګروپ نه اخیستې شوې نسخه وه تاسو ته ما خو د فیسبوک په وټساپ په باره کې خبرې کړي دي چې دا هغه ټایم کې یو ګروپ باندې شیر شوې وه او دا نسخه ما د هغې نه راغستې وه بیا ما دا جوړه کړه په کم مقدار کې مې جوړه کړه ولې چې کله په یو نسخه باندې تجربه کیږي نو هغه په واپر مقدار کې جوړول نه پکار ولې کو هغه نسخه کارونه کوي نو ستاسو ټایم او وخت هم ضایع شي نو دا ما په لږ لږ مقدار کې په توله یعنی په 10 ګرام کې دا ما جوړ کړه او بیا مې مریضانو ته ورکړه او دا ما په خپل کور کې په خپل هم چې کله زموږ د کور ولدي هغوی ته هم دا ما استعمال کړې وه نو چې کله رزلټ راغی نو بیا ما دا نسخه د دې تصدیق هم ما لګولې په ګروپ کې دا د 15 کاله مخکې خبره ده او اوس هم ډېرو ګروپونو کې دا نسخه چلیږي کسان ورته خپل نومونه ورکوي خو به هر حال د دې دا یو تصدیقي نسخه ده نو زه تاسو ته بیانوم نو تاسو چې څومره حکومت حضرات یې دا نسخه ځان سره نوٹ کړئ چې په دې کې کم کم سیزونه تاسو ته پکار دي د هغې نومونه زه تاسو ته بخیم او د هغې چې څونه وزن دی هغه هم زه تاسو ته ښیم دا نسخه به جوړیږي د لیکوریا او د خروج رحم دپاره به دا نسخه کار کوي اوس په پښتو کې تاسو ته ما لیکوریا هم وایي چې هغه څه ته وایي او د خروج رحم هم درته وضاحت وکړو اوس په دې کې کم اجزا چې کم سیزونه تاسو ته پکار دي هغه به تاسو ته د پنسار نه په اسانۍ سره په ډېر کم قیمت باندې میلاو شي هغه سیزونه څه دي هغه تاسو نوٹ کړئ یعنې نسخه دا ده مازو 50 ګرامه ګلي سفاري 50 ګرامه ګلي پستا 50 ګرامه سمندر سوک 50 ګرامه کشته بیزه مرغ 10 ګرامه کشته جست 15 ګرامه شاخ مرجان 15 ګرامه اجزا ز خپلونو ته یو پیر بیا ویما مازو 50 ګرامه ګلي سفاري 50 ګرامه ګلي پستا 50 ګرامه سمندر سوک 50 ګرامه کشته بیزه مرغ 10 ګرامه کشته جست 15 ګرامه او شاخ مرجان 15 ګرامه دا د دې نسخې اجزا اوس دا اجزا تاسو د پنسار نه راواغستل نو اول خو د کشتجاتو نه علاوه چې دا څونه سیزونه دا به تاسو ځان نه ځان لا صفا کې او بیا به کوشش دا کوئ چې کله تاسو نسخه را اخلئ لکه د مثال په طور تاسو ته مازو یاد کړه 50 ګرامه نو تاسو د مازو د 50 ګرامه په ځای 60 ګرامه یعنی 80 ګرامه چې تاسو راواله نو په دې کې څه داسې چې هغه کې سوري د ګلاني په هر چیز چې تاسو اخلي هر بوټي نو هغه اکثر صفا نه په هغه کې
کاڼي همي پاغه کې شګه هم کېدی شي پاغه کې ډکې هم کېدی شي هر قسمه سیزونه پاغه کې شامل وي نو چې کله تاسو یو نسخه راواله او د هغې وزن تاسو ته کم بیان شوي 50 ګرامه خو کو چېرې تاسو دا سیزونه صفا کړئ نو کېدای شي دا په دې کې 15 ګرامه کمې راشي نو بیا د نسخې په هغې تاثیر باندې اثر کېږي نو په نسخه نویسۍ کې د دې خبرې خیال ساتئ چې کله تاسو سیزونه را اخلئ او د نسخې کم وزن کېږي نو هر کله چې تاسو دا سیزونه راوالئ دا میده وړکئ او کله د هغه وړکئ میده نو د هغې نه پس تاسو بیا وزن به کوئ نو ستاسو نسخه کې به تاثیر او اثر کې به د هغې فرق نه راځي ولې چې تاسو به مثال په طور 10 ګرامه یو سیز پکاري کېدای شي هغه تاسو 15 ګرامه راوړي 15 ګرامه پای کې ګندګي راغلي ډکي پکې راغلي کاڼي پکې راغلي هغه تاسو لرکړي نو تاسو سره به 10 ګرامه نو هر کله چې نسخه تیاروي نو د هغې وزن دا مطلوبه مقدار نه سیوا راوړئ او چې کله تاسو هغه صفا کې او بیا وړه کې نو کومه نسخه چې تاسو ته خولي شوي نو د هغې اوزان بیا د هغې نه پس کوئ چې کله تاسو د ثقوب جوړ کړئ نو تاسو د خپلې نسخې وزن کوئ نو ستاسو نسخه به اکثري جوړیږي او که چېرې زمونږ اکثر حکومارونه دا غلطي کوي چې د هغوی سره ټیم دی هغوی لاړ شي پنسار لا نسخه ورکړي او پنسار ولا هغه نسخه هر څه چې پکې کو په هغې کې لس سیزونه کو پکې شلي هغه ټول راوالي خو د پنسار سره هم دومره ټایم نه چې هغه تاسو ته یو سیز صفا کوي او بیا تاسو له وړه کوي هغه ټول سیزونه راوالي او د هغوی سره یو مشیني یو چکي په هغې کې ور واچي او وړی کړي او تاسو لا نسخه په ګوتۍ کې درکړي نو تاسو هم ډېر خوشحاله شوئ چې ما اکثیر جوړ کړو نه دا اکثیر نه دی کله چې دغه نسخه تاسو راوړئ او هغه بیا تاسو مریضانو ته ورکوئ نو په هغې کې رزلټ نه وي یعنې په هغې کې هغه مطلوبه نتایج هغه نه راځي بیا زموږ حکومت څه کوي هغوی دا خبره کوي چې یاره یو حکیم صاحب مثال په طور ما یو نسخه ورکړې ده هغه نسخې کې حکیم صاحب څه پټ کړي دي یا د هغې په اوزانو کې څه کمې زیاتې کړي دي هغه نسخې کار ونه کړو نو دا خبره به دا هرګز غلطه ده کله چې داسې یو خبره راشي نو د هغې نسخه چې کله کامیابۍ طرف ته نه ځي او هغه ناکامه کېږي نو د هغې د ناکامۍ هم دقه وجې چې یا خو داسې وشي چې کم سیز په نسخه کې هغه تاسو ته خالص میلاو نشي خالص میلاو نشي لکه نن سبا خو په هر سیز کې مخکې خو به پکې 1 نمبر 2 نمبر او اوس خو پکې 10 نمبر پورې سیزونه راغلي په مارکیټ کې پراته دي نو کوشش کوئ چې هر هغه پنسار نه تاسو سیز اخلئ چې په هغه باندې ستاسو اعتمادي او کو چېرې تاسو ته هغه د یو سیز قیمت یو 15 روپۍ 10 روپۍ سیوی کړي تاسو د هغه سره په دې خبره تکرار مه کوئ چې بل ځای کې خو دې ریټ دونه او تاسو ولې دونه سیوا غواړئ نو کېدای شي هغه تاسو نه لس روپۍ 100 روپۍ سیوا غواړي خو د هغه سیز اوریجنل وي خالص سیز وي نو په دې به تاسو تکرار د پنسار سره نه کوئ او هغه ته به وایئ چې دا نسخه زه جوړوم خیر دی د 500 په ځای باندې 600 والا خو سیزونه به زما خالص پکاري نو انشاءالله هغه چې کم سیز هم تاسو له درکړي هغه خالص درکړي خو هلته به د پنسار سره تاسو نسخه چېرې نه وړه کوئ دا به کور ته راوړئ دا به ځان له صفا کوئ او کله چې دا تاسو په خپله صفا کوئ نو دې کې خو به اولنیت پیدا ده چې تاسو هغه سیز وپېژنئ او بل په دې کې هغه محنت شامل شو نو کله چې په یو سیز کې محنت راغی نو انشاءالله الله پاک به په هغې کې ضرور کامیابي ږدي او هغه به ناکامۍ طرف ته ځي نه د دې نه علاوه بله چې کوم په نسخه باندې اکثر اعتراضات کېږي ګوتې پې اوچتولی کېږي هغې بنیادي وجه دی چې کله یو مریض د حکیم دکان یا دواخانې یا مطب ته راشي نو اصل سیز د دې تشخیص هم دی که چېرې یو حکیم د یو مریض تشخیص په صحیح طریقه باندې وکړو نو بیا به زه تاسو ته دا ووایم چې سپیرکی به هم زموږ دومره کار کوي لکه څومره چې څونه کوي او که چېرې د یو حکیم د یو مریض تشخیص په درسته په صحیح طریقې سره ونه کړی شو نو بیا کو هغه له تاسو د سرو زرو کوشته ورکړئ یا ولې د هیرې کوشته ورکړئ نو هغه به هم کار نه کوي نو دا نسخه نویسۍ کې به کوشش دا کوئ چې یو خو به سیزونه خالص ګورئ بیا په خپل لاس باندې میده کوئ صفا کوئ او بل چې کله تاسو ته یو مریض راشي د هغه تشخیص په صحیح طریقه باندې کوئ چې کله ستاسو تشخیص صحیح شو نو بیا کو تاسو هغه لا د 10 روپو سیز ورکړئ نو انشاءالله هغه به کار کوي او هغه به مطمئن کېږي هغه به تاسو ته دعاګانې کوي نو دا خو یو نسخه وه او په هغې کې چې کوم د هغې مقاصد هغه ما تاسو ته بیان کړه اوس د دې نسخې جوړول هم تاسو زده کړي وي چې د دې کشته جاتو نه علاوه
باقی سیزونه به تاسو باریک پاوډر به جوړ کې کپړچان چې موږ ته وایي د کپړې نه به چاڼ کې او د پوشتجات په پکې په اخره کې شامل کې چې کله پکې دا تاسو شامل کړه نو تاسو د سره هغه اکثري نسخه په لاس راغله چې هغه تاسو په لیکوریا کې او دا خروج رحم په امراضو کې ورکولی شي. اوس د دې نسخې استعمال به څنګه وي دا به موږ څنګه په کم مقدار کې استعمالوو. د دې نسخې استعمال به د 2 نه تر 3 ماشو پورې تاسو کوئ سار غرمه ماښام د پیو سره که په د میخي که د غوی او که د بیزي خو چې ملپیک نه وي ځکه چې ملپیک پې نه وي نو انشاءالله چې څنګه د دې نسخې نوم دی دغسې به د دې فواید هم وي او دا کم 2 مرضونه چې تاسو ته ما یاد کړه د دې نه علاوه چې څومره د زنانو امراض دي مرضونه دي بیماری دي هغه به په دې کې کار کوي. دا نسخه به هلته اکثري ثابتي څومره چې د زنانو د اندام نهانی جمله مسائل دي عوارض دي انشاءالله دا نسخه پای کې ګټوره ثابتي. په آخر کې زه ستاسو ورونو ته یو پیر بیا درخواست کوم چې دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او ویډیو مکمل وګورئ. ستاسو خوږ ورور حکیم قیوم خان والسلام.